سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورہ بقرہ 27 نمبر آیات، پہلے سپارہ او دریم رکوع. د دې آیات کریمه خلاصه ده او مخکینی آیات سره تعلق دادې چې مخکینی آیات کریمه کې الله رب العزت دا خبره بیان کړې و چې بعض کسان د قرآن نه فایده اخلي او بعض کسان په قرآن باندې گمراه کیږي. نو د انسان ذهن ته سوال راتلو چې په قرآن باندې به خلک څنګه گمراه کیږي. قرآن خو د هدایت کتاب دی، قرآن خو د فایدې کتاب دی او په قرآن سره به انسان گمراه شي. د دې څه مطلب دی؟ نو الله دې آیات کریمه کې داغه جواب ورکړي او داغه تفصیل بیانې او تشریح بیانې چې د قرآن گمراه انسان هغه ته ویل کېږي چې کوم انسان قرآنی احکامات باندې عمل نه کوي، نو هم دا قرآن به د قیامت پر ورځ به داغه خلاف کوي ورکړي. او قرآن هغه انسان ته فایده نه ورکوي، هغه دی آیات کریمه کې بیان شوی چې کوم انسان د الله رب العزت سره کومې کړي وعدې دي، کاغه په عالم ارواح کې دي، کاغه د پیغمبرانو په ژبه دي، کاغه د کتاب په شکل کې کړي دي، هغه ټولې وعدې ماتوي. او قرآن کې خو د پیوستوالي د وعدو حکم راغلی دی، نو چې د په دې عمل ونکړو نو قرآن د تفیده ورنکړه. او دویم دا کار کوي د گمراه سړي او د قرآن نه د فیدې نه اغستلو انسان، یا قرآن باندې اعتراض کوونکی انسان، یا د قرآن باندې د گمراه انسان، هغه به دویم کار دی ویفسدون فی الارض، فساد به کوي ځمکه کې. چې کوم د شرارت کاری او کوم د اسلام نه خلاف کاری دا به الته حاضری، نو دا انسان گمراه شو او قرآن ته د فایده ورنکړه. او دریم چې کوم دی ويقطعون ما امر الله، الله چې کوم احکامات او حکم کړی دی دا ماتي، دا الله وعده ماتي، دا الله احکامات ماتي او فساد پزماګه کې کوي. دغه انسان گمراه انسان دی او دی انسان ته قرآن فایده نه ورکوي. نو الله رب العزت اخره کې نتیجه بیانوي چې اولئک هم الخاسرون. که تاواني سړی پیژنې هم دقه دی چې کوم سړي الله سره خلاف کار وکړو، د الله د وعدو خلاف یې کار وکړو، نو بظاهره که دنیا کې ډیر مال حال دی اوسره، ډیر عیش و عشرت کې دی او ډیر ښه صحت یې دی، والله وایي دا تاواني دی. دا څنګه تاواني دی؟ نو دا الله رب العزت دته چین سکون نه ورکوي. دویم دا چې کله د عمر آخره کې شي نو بس بیا دا افسوس کوي او د مال او د حال په داسې ځای کې د په کار رانه شي چې کوم ځای کې د کار راتللو انتهایی ضرورت وي. مال خو خلک د دې لپاره ګټي، نو الله رب العزت دې د داسې خسران او د خسارې نه حفاظت وکړي.
نو دی آیات کې د تاوانینو خلکو مثال بیانې او د هغې هغه شرایط بیانې. نن هم فیسبوک کې یو پوسټ ما وکتل، والله عالم چې صحیح دی یا نه دی. یو ښځه د هغې د پیسو یو لوی بیگ دی او هغې داسې په لاره باندې د هسپتال نه راوتې د شیندلی دی، لوټونه پراته دي ګر چاپېره، او هغه چغې او سورې وایي جاړي. نو خلک ورته راغونډ شوي دي چې دا څه چل دی. نو هغه وایي ډېرې پیسې ما وګټلې، خو زه د کینسر بیمار یم او نن ډاکټر ما ته وایي چې ستا مرض قابل علاج نه دی، د دې علاج نه شي کېدی. وایي ما ځان سره ډک بیک راوړی و چې څومره روپۍ غواړې خو چې زما علاج وشي. وایي نن ګوره دې پیسو زما علاج ونه کړو. نو په داسې پیسو باندې تندرول هغه ټول هلته شیندلي دي. په پیسو به زه څه وکړم؟ زما خو صحت پکار دی او زما آرام پکار دی، او ما له دا پیسې آرام نه راکوي او صحت نه راکوي، نو په روپو به څه وکړي؟ نو الله رب العزت عزتمندو چې پیسه دې پکار راولي دا نعمت دی، او چې پیسه دې پکار رانشي دا یو عذاب دی، او دا عزتمندو ښه خبره نه ده. نو دې آیت کریمې خلاصه او مخکې آیت سره دا تعلق دی. الذين ينقضون عهد الله، مخکې آیت کې الله ویل اولئک هم الخاسرون، تاوانیان دي دغه خلک. او دا تاوانیان بیانې چې تاوانیان څوک دي؟ الذين ينقضون عهد الله، الذين اغا کسان تاوانیان دي یا اغا کسانو ته قرآن فیده نه ورکوي. ینقضون چې دوی نقض کوي ماتوي عهد الله وعده د الله من بعد میثاقه پس د مضبوط والینا. خو مضبوطی وعده کړي دي، خو ته پته چې ما دا وعده کړې ده. من بعد میثاقه پس د مضبوط والینا، میثاق کلک لوسته وي، یا من بعد میثاقه پس د لوزنا، پس د کلک اگریمنٹ نا. ویقطعون او دوی قطکی ماتی ما هغه خبری امر الله چې حکم کړی دی الله داغي به داغي ایو صلا د پیوستوالی، چې الله د کومې خبرې د پیوستوالي حکم کړی د جوړولو حکم یې کړی چې دلته دا خبره جوړه کړه، نو دوی ماتوي. ویقطعون دوی ماتوي ما امر الله هغه حکمونه د الله به چې الله کړي دي ان یوصلا د کلکوالي د جوړوالي د پیوستوالي د وصلوالي. دوی وصل کې فصل راولي، وصل ماتوي، چې کومه خبره جوړول دي هغه ماتوي. مطلب د جوړ توړ کوي، جوړ نه راولي توړ راولي. ويفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې. اولئک دغه قسم خلق چې دا درې کارونه کوي، هم دغه خلق الخاسرون خاص ام دقه تاوانیان دي، دقه خسارې والا دي. زه داسې اسانه ترجمه کوم چې تاسو ته هغه لفظ بیا بل ورځ مخې ته راځي چې انسان ته پته لګي. خاسرین عربي خسارې والا، نو دا د دې لفظي ترجمه شوه. اوس دلته درې شرطونه راغلي دي، خو د دې تفصیل نه دی بیان شوی چې ینقضون عهد الله، د الله وعدې ماتول څه مطلب دی، کومه وعده دی مراد؟ او دویم ما امر الله، الله څه حکمونه کړي چې دوی قطع کوي. او دریم فساد فی الارض نه څه مراد دی. د دې تشریح الله رب العزت دلته څنګه نه بیان کړي تفصیل سره چې صرف موږ ته د منافقینو د غلطو خلکو د قرآن باندې اعتراض کول خلکو یا چاته چې قرآن فایده نه ورکوي د هغه خلکو صرف مختصر شناخت راکوي، ډیفینیشن او تعریف یې ښیي چې قرآن کوم سړي ته فایده نه ورکوي. وایي کوم چې د الله نه مني، کوم د الله وعدې ماتوي، او کوم په سوسایټي کې او معاشره کې فسادات پیدا کوي. فسادي سړی به دغه قرآن فایده ته نه ورکوي او دغه تاواني دی. نور ځایونو کې قرآن پاک کې به د دې عهد الله ما امر الله او د فساد فی الارض تشریحګانې په نور آیاتونو کې شوي، نو هغه ټول آیاتونه د دې آیاتونو لپاره تفسیر دی.
دي ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن. کوم ځایونو کې چې هغه آیتونه راغلي هغه د دې تفسیر دی، مختلف آیاتونو کې د دې تفسیر راغلی. خو دلته مختصر تشریح درته موږ بیانو د اولني لفظ چې د دې څه مطلب دی، د دې نه څه مراد دی. الذين ينقضون عهد الله، هغه کسان تاوانیان دي چې د الله وعده ماتي. د الله د وعدې نه څه مراد دی؟ نو د دې نه یو مراد دا دی چې وعده د الستو د دې نه مراد ده، یا وعده د عالم ارواح د دې نه مراد ده، یا وعده د عالم بالا چې کله الله رب العزت ارواح پیدا کړو نو د دوی نه یو وعده واغسته. مشهوره خبره ده وعده د الستو ورته ځکه وایي چې هغې کې د الستو لفظ ذکر شوی دی. الستو بربکم، چې کله الله ارواح پیدا کړو دا ټول ارواح یو بل ته نږدې وو. دلته ګوري کله انسان یو کس وګوري یا تا زه پیژنم خو بیا هم دې نه پیژنم، لکه خوږ خوږ را باندې لګي. هو یار زه خو جاپان کې یم او زه خو افغانستان کې یم، زه خو چې ته پاکستان ته راغلی یم نیمپیله ځل راغلی، خو انسان باندې بعض سړی داسې مانوس لګي. هغه وجه دی د ده عالم ارواح کې روحونو چېرته یو بل باندې کراسینګ شوي، یو بل باندې تیر شوي را تیر شوي. همدغه انسان د روح نه جوړ شوی دی، مغه روح یې دی، مخکې روح یې راغستی دی د انسان کې اچولی. نو د دې وجې نه انسان ته کله ناکله هغه د چا دماغ تیزي، د روح تعلق یې تیزي، نو څه نه څه د ده ذهن کې هغه یاداشت راځي. نو عالم ارواح کې الله یو وعده کړې وه، نو هغې ته وعده د عالم ارواح وایي، یا وعده د الستو ورته ځکه وایي چې الستو ټکی پکې ذکر شي. آیا نیمه زه څه، الستو معنا ده الله وایي آیا زه ستاسو رب نیمه څه، قالو بلا، وایي چې ولې نه، دې کې د شک څه خبره ده، د دې چې شک است په دې کې څه شک دی؟ دا خو د شک خبره نه ده. نو د دې نه مطلب هغه الله رب العزت وعده اخیستې وه چې زه ستاسو رب یم. ټول ویلې او مسلمان، کافر، هندو، سکھ، دې ټول دا ویلي. خو چې د دنیا زندګۍ ته راغله، د دنیا مینه محبت ورته ولګېدله، د بازار شوق، د جاب شوق، د بچو شوق، د عیش و عشرت، د جامو کپړو شوق او غفلت په انسان باندې حاوي شو، هغه خبره ته هېره شوه. نو الله وایي تاواني سړی دقه دی چې په ازل کې په ابتدا کې وعده کړې وه او انتها ته روان دی، وعده ته یاره ده تباه دی. خلک وایي غریب تباه دی، الله وایي دا سړی تباه دی چې وعده ته یاره شوه. غریب سړی خو به 500 کاله مخکې د مالدار نه لاړ شي، نیمه ورځ مخکې به ځي د مالدار نه جنت ته. هلته که هغه ته وایي چې دنیا کې د مال خو ده، خو یا الله چې په دې بدن هم د روغ نه وی پیدا کړی نو هم خوشحاله یم خو چې دا د دوزخ نه بچ شو. نو د دې نه یو معنا مراد دی د عالم ارواح وعده. الله ویل رب اوس خلک وایي نه ځي دکان نه کېږي او فلاني نه کېږي، ډګري نه کېږي، با اعتبار کسب دا ویلی شي انسان چې الحمدلله زما دکان دی، ماله ته الله رزق راکوي، خو اصل حقیقي خالق او رب الله دی. رحمان بابا یو شعر هم دی، هغه هم دې کې وایي چې الله رب العزت تعالی رزق درکوي او ته چې کوم دی د غیرو نه د رزق تمه کوې او ځان ته حق شناس هم وې. نو بهرحال یو وعده ته دا مراد ده. دویمه وعده د کلمې ده، د تبلیغ والا حضرات هم وایي موږ کلمه ویلې ده لا اله الا الله، په دې کې موږ الله سره وعده کړې ده. نو یو تفسیر دا هم لیکلی ده چې دې نه احد د کلمې د لا اله الا الله مراد دی چې کوم انسان، نو دا به بیا د مسلمانانو باره کې شي دا آیات. هغه مسلمان چې د کلمه ویلې ده نو په کلمه کې د یو اعتراف کړی، یو د لا اله الا الله د توحید چې الله سره به څوک عبادت معبود نه ګڼم، او دوی محمد رسول الله کې وعده کړې ده چې محمد د الله رسول دی او ضمناً پکې دا هم ده چې د هغه په طریقو کې کامیابي ده. نو چې کوم انسان د الله احکامات نه مني، د رسول طریقې نه مني، نو دم گویا کې د وعدې خلاف ورزي وکړه. نو دا آیات د هغې باره کې دی الذین ینقضون عهد الله، هغه انسانان چې د عالم ارواح وعده یې ماته کړې ده، یا د کلمې کې چې کومه وعده کړې ده هغه یې ماته کړې ده. نو دغه ته مراد یا درېمه وعده ایمان مفصل او ایمان مجمل کې مونږ کړې، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دي کې موږ کتابونه به منم، رسولان به منم، او د آخرت ورځ منم، شر او خیر د الله د طرف نه دا منم. نو دې شیزونو کې کله چا شک راغلی نو که شک یې راغلی بیا خو کافر شو، نو الله یې وعده یې ماته کړه. لکه د ډېرو کافرانو دا عقیده ده چې آخرت چا لیدلی دی. زموږ مسلمانان بعضو داسې کوي، یو سړی ورته وایي بعضې کسان مالدار یې لکه ګزاره وکړه آخرت کې ولې په کار راشي، زمانه آخرت چا لیدلی دی. نو داسې کسان وایي الذین ینقضون عهد الله، الله وایي زما وعدې ماتوي. ما سره منتو بالله کې وعده کړې دی اوس نه مني، او قبر چا لیدلی دی، او عذاب چا لیدلی دی، او آخرت چا لیدلی دی. نو دا آیات د هغه خلکو باره کې دی. او یا د دې نه مراد عهد الله نه مراد دا دی چې الله رب العزت قرآن پاک کې یو آیات کریمه کې د دې تفسیر کړی، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض. الله وایي ما چې دا دین پیدا کو، دا قرآن مې پیدا کو، نو دا امانت ما دې غرونو ته پیش کو چې تاسو به دا ومنئ. تاسو له درکړه ویل نه جي موږ د دې طاقت نه لرو، ځمکې اسمانونو ویل موږ طاقت نه لرو. وایي دې انسان دا وعده وکړه چې شي زه به کولی شم. الله ورته مخکې وایي انه کان ظلوما جهولا، وایي د ظالم بچی دی، وایي دا وعده ده اوچته کړه. موږ پښتو کې هم کله نه کله وایي ظالم بچی دی. الله دلته ظالم ویلی نه، کې دا خو ښه کار وکړو، خو ظالم مطلب دا دی چې په ځان نه پوهېږي دومره غټ څیز یې په سر کړو. نو بهرحال دا یو قسم د ده صفت دی، خو چې کله دا پې عمل نه کوي نو بس بیا مزاحمت دی، یا د هغه ظالم مراد دی. نو یا د دغه لوز مراد دی، دغه وعده ته مراد ده چې د ویل زه قرآن ته حاضر یم. الله وایي اوس یې نه مني. ینقضون عهد الله، پهله وعده وکړه چې غره له مو ورکوه، اسمان له مو ورکوه، ځمکو له مو ورکوه، زه یم که نه. اوس چې کله پې بوج واچولی شي اوس د ټینګي نه دی، نو دا د وعده خلافي وایي چې کوم انسان قرآن داسې انکار کوي او یا پې عمل نشي کولی. پنځم یو بل تفسیر هم دی چې الله رب العزت په دې دنیا کې په خپل وحدانیت باندې دلایل پیدا کړي. هغه دلایل چې د الله په وحدانیت، په لویۍ، په ذات باندې دلیلونه دي. لکه الله رب العزت عقل پیدا کړی دی، او الله رب العزت دا کائنات پیدا کړی دی، او الله رب العزت دا ټول سیزونه پیدا کړي دي. دا د الله په ذات باندې دلایل دي، او انسان د دې عقل نه کار نه اخلي. د دنیا یو وړوکی نه وړوکی جراثیم مني، فلانی جراثیم دی، هلکه تا لیدلی دی؟ نه چې لیدلی نه دی، خو انکشافات شوي دي چې نوی جراثیم را پیدا شوی دی، او ماسک اچوه او فلانی اچوه. یو جراثیم مني او چې څوک ورته الله، نو دا واضحه خبره نه مني. هلکه دا جراثیم چا پیدا کړی؟ دا خو پته نه لګي، خو یو ذات شته چې هغې پیدا کړی، نو هغه ذات نه مني. الله رب العزت دا جراثیم هم ګوره، الله رب العزت یو مخلوق پیدا کړی دی، مونږ ته ښکاري نه. یو مچ چې کله د یو نسواري په نسوارو باندې کیني یا خراچکو باندې کیني او راپاسېږي، نو د ده په یو خپې پورې 25 لاک جراثیم نښتي. دا جراثیم چا پیدا کړي دي؟ او دا خالق مالک دا مخلوقات ویني. نو څوک چې د عقل نه کار نه لري، الله وایي الذین ینقضون عهد الله، څومره اعلی عقل مې ورکړی دی، پکار دی چې د دې نه کار اخیستی. عقل نه کار نه لري. لکه دا کافرانو ته وګوره، چاینا څومره ترقي وکړه، الله نه مني. زموږ خلکو یار چاینا ډېره ترقي وکړه. د ټولو نه پسمانده ملک د عقیدې په لحاظ سره چین دی، دا یاد لرئ. د نظریې په لحاظ سره د ټولو نه پسمانده ملک چین دی. دا نور ملکونه ښه دي. امریکای والا الله مني، برطانیې والا الله مني، خو شرک کوي، او هغوی د سره الله مني نه. او زموږ خلک څومره دیوانه دي، امریکا یاره چینه به اوس لږ اوس نږدې ورځو کې به دا سوپر پاور شي او فلانې شي او ډنګرې شي. نو هلته به سوپر پاور شي او دلته سپر پاور دی. عقیدې ته وګوره، لکه یو هوښیار سړی، مزیدار سړی را روان وي، ته ماشاءالله سوټډ بوټډ پینټ شرټ، او چې راشي ګډې وډې خبرې وکړي، هلکه وایي مخ ته یې ګوره، دې خبرو ته یې ګوره. نو دا دغه حساب کتاب دی. نو اللہ رب العزت انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. وی دا سمر تغییرات که زمانه که راځي، کله وریش شي،
کله بیماری راشي خلک پرې پوهېږي نه چې څوک یې لرې کړي یکدم بیا لرې شي چا لرې کړه دا ټول تغیراتو ته ګوره که نه اوس شپه شوه څوک ورځ کولی نه شي سهار له ورځ شي څوک شپه کولی نه شي یو ملک یې ورځ کړه بلکې یې شپه کړه دا ټوله دنیا دې راجمه شي که نه په ټوله دنیا کې د یو ځل ورځ کېږي نه چې موږ یو بل سره رابطې اساني شي نه شي کولی دغه تغیرات په الله دلیل دی که نه او دا یې نه مني الله ینقضون عهد الله ګوره که نه دا انسان سره د عقل نه زما خلاف کارونه کوي نو دا هم مراد دي یا دغه رنګې دې نه معجزات مراد دي د پیغمبرانو الله پیغمبرانو له معجزات ورکړي ټول خلک ورته له معجزه پیش کړه پیغمبر ورته معجزه پیش کړه بیا وروسته ویل نه که نه مونه دا کیدی شي او هغه کیدی شي د الله وعدې ماتوي الله معجزه ورکوي الله وایي ګوره زما وعده یې ماته کړه پیغمبر علیه الصلاة وسلام یو ورځ سپوږمۍ ته ګوته ونیوله دوه ټوټې شوه بیا هم خلکو ونه منه د پیغمبر انکار هم ته مراد دی ځکه د پیغمبر اقرار حکم الله کړی نو چې ته پیغمبر نه منې نو د الله وعده دې ماته کړه دا هم ته مراد معجزات د پیغمبرانو چې په هغې چا ایمان نه دی راوړی او دغه رنګ عزتمندو د مسلمانانو منځ کې چې خپل کوم معاملات دي او لوزونه دي او وعدې دي مثلا سړي ته د کور ورکړو یو کال اګریمنټ دی او دا شان چې کوم دی یو سړي دکان ورکړو 2 کال اګریمنټ دی یو سړي سره نوکر شوي جی یو کال به تېرو سرکاري نوکر شوي یا کافر سره نوکر شوي یا تا سره څوک نوکران شو نو دا ټول اګریمنټ چې کوم دي دې ته عهود وایي عهدونه تاسو ګورئ دغه باندې اکثر لیکلي وي په سټامپ پیپر باندې عهدنامه او عهد یې لیکلي وعده نو د مسلمانانو خپل منځ کې که کشر مشر سره کړي حکومت سره کړي ده او که ادارې سره کړي ده که سینیر جونیر سره کړي ده که افسر ملازم سره کړي ده چې چا سره څه قسمه وعده کړي که د روپۍ ده که د لک ده که د کروڑ ده دا ټولې وعدې مراد دي نو چې کوم خلک دا ماتوي الله وایي دغه تاوانیان دي الذین ینقضون عهد الله یو سړي چې تا وعده وکړه یاره دا خبره به چاته نه کوم دا وعده ده او بیا بل ځای کې صرف لګې و یار ما خو صرف حجره او جومات کې ویلي دي نو حجره او جومات کې ټول خلک ناست دي که سړی خو دې په شرم شرمو یو رحمان بابا وایي د زړه حل چاته مه وایه رحمانه دغه یار به یار لري تا به رسوا کي وایي چې دا خو زما یار دی ملګری دی دغه یار سړي له غار ګوري یار او غار دغه یار سړی دیس نه کوي ځکه پردی سړی خو تا نه خبر نه دی که نه یا وایي بس دی زما یو ملګری دی بس دته صرف دی د هغه وایي بس زما هم صرف یو ملګری دی ورته وایم نو بس داسې لکونو ته خبره ورسي ینقضون عهد الله وعده دې ماته کړه یا مثلا یو ځای کې 2 کسان خبرې کوي ستا په غوږ باندې خبره ولګېده چې دوی پلانې اګریمنټ کوي ته به هم دا خلکو ته نه وایي تا واورېده پټه خبره ستا څه کار دی هلته بعضې کسان په دې خفه کېږي یو ځل ما سره سړي خبرې کولې یو بابا راغلی هلته بل جومات ما ورته ویل باباجي دې زما خبره او دا خو جومات دی جومات خو دی نو جومات کې کښېنه زه خو ده سره خبره کوم که نه خپله خبره نه بیا په سبا باندې معافي وغوښتل نو داسې نه دوه مسلمان چې ولاړ ته به نږدې نه ورځې غوږ څارنه به نه کوي هغوی خپلو کې معاهدې دي نو دا ټول هر څه ته مراد دي الذین ینقضون عهد الله خسرانی سړی هغه دی چې وعدې د الله یا وعده د رسول یا وعده د مخلوق ماتوي دا ټول پکې راځي یو سړي چې اګریمنټ کړی کال به تاسو نوکري کوم منځ کې وتښتېدی ولې خو دې کار خراب کړو اجازت باندې به پیسې او یا مثلا تاسو سره اګریمنټ کړی تور ته ځه تخته ولې تخته هغه غریب څه کوي په منځ کال کې به چېرته ځان له کار ګوري دا ټولې خبرې په دې کې داخل دي کور دې اوس اګریمنټ کړی څه ضرورت دې نشته ته وځه ولې وځه مال یې بل 500 زیاتې راکوي دا کوي دي که یا مثلا تا ته وي نیټه پوره شوه تا ته وي کور نه وځه زما په کار دی ته وایې نه ولې نه وځې نو د دې ټولو وعدو به خیال ساتي او یا د منافق مراد دی او یهودي ته مراد دی د دې آیات نه ځکه یهودیانو بظاهر کلمه ویلي ایمان خو د هغوی الله مني دومره ایمان یې خو بیا شرک وکړي هغه ایمان خراب کړي منافق سړي په خوله ایمان یې خو په زړه یې نو الله رب العزت د منافقینو خصلت بیانوي الذین ینقضون عهد الله هغه کسان چې وعدې ماتوي د الله تعالی من بعد میثاقه پس د مضبوط والینا د دې نه پته ولګېده چې خو ورته یاد وي
خو د قصد یې کوي. خلک وایي که هلکه فلاني سره خو تا واده کړی و مړه د قصد یې کو او فلاني د وجې نه یې کو. دقې هغه کسان بیا ډېر خطرناک. یو سړی دی یو واده کړی د خو یې راباندې یو کار پرې وشو او ورته وایي آیم سوري چې خفه نه شي ما واده کړې وه نو زه خپل ځان نو ډېر آیت درست آیت. او یو سړی په قصد باندې من بعد میثاقي خو ورته پته ده چې ما اګریمنټ کړی ما واده کړې ده لوز مې کړی دی د څو کسانو مخکې مې خبره کړې ده بیا هم خبره ماتوي نو دا بیا ډېر خطرناک عمل دی. دې ته ویل کېږي بر سر بازار او قصدن. دی وینا نبی اسلام وی کل امتی معاف الا المجاهرون. زما ټول امتیان به الله معاف خو چې کوم کس برملا کلم کله بر سر بازار ګناه کوي بس بیا دته معافي نشته ځکه دا بدمعاشي کوي. یو دی ګناه الله رب العزت ان الله يحب التوابين وی باج ګناګارانو سره باندې مینه کوي چې هغه ګناه وشي او وسر سر جاړي او ربي یا الله ما دا ګناه کړ الله عزت سره مینه کوم نیکوکار اوسه کې ګناګار سره باندې مینه کوي خو چې کله بر سر بازار شي بدمعاشي د الله نه خوښه کګټ وای او دا چې کوم دی اکا او زه دا کار کوم څوک تاسو ته چې مانو کی دا طریقې د الله نه دی خوښه. او اکثر مالدار خلک داسې کوي لکه په کار خدای چې ته الله ته نورم زیاته رزق کړي یا الله دا پلانې زما کور مخامخ کړي دا سیر وړو وسنه کی او زما په دړو وس کی په منونو مې وس کی په کار خدای چې ته ډیر عاجزي کی. دویم علامت سره ويقطعون ما امر الله او دوی ماتی امر د الله تعالی حکم ماتی. د حکم د الله تعالی نه څه مراد دی په دې کې ډېر زیات تفصیل دی. زه ان شاء الله درته سبا بیانوم چې په دې آیت باندې مکمل پوه شئ. نو بهرحال د خسرانی خلکو یو علامت بیان شو الذين ينقضون عهد الله د الله وعده ماتي یا الله سره کلمه کې کړي عالم ارواح کې کړي یا پیغمبرانو سره لګي او وی سره کړي و ټول د الله وعده یا خپل مابین کې چې څومره عهود وي یو وی وعده یو وی عهد دا ټول یو شی او بعضوی وعده دي ته چې دوه کسانی نه سکیږي عهد دې ته چې پورا یو کمپنی یو بل ډیر خلک یو بل سره کوي یو ګروپ یو بل سره کوي دوه قانون یو بل سره کوي. ګور نبی رسول الله کافرانو سره وادي کړي به نه دي ماتي کړي يهوديانو سره سو وخت کې مذاکرات شوي باقاعده په یو خبره باندې مثلا صلح شوي ده دزبندي شوي ده نبی رسول الله سره باقاعده پورا خبره باندې وره سو پورې چې ویني نه ماته کړي نو په دې نبی اسلام سره واده نه ماته کړي. نو کبیر فرض یو سره کافر سره یو اګریمنت وکي بعضی کسانی چینه کې اګریمنت وکي دلته چې راشي پیسې وسره نه یا سوخي سمونه دا خو دیم نه مني دا خلک لوی مردار خلک دي او سپي خوري او پښوګان خوري ورکه کا خبره د چې به سره خدا سي داسې وکي نه دا الله بنده دی او دا دنیوي احکامات دي قسم دې سره د منځونو نه بده کافر نه داسې اخلاق کړی دا الله به دوزخ ته بوزي هغه خپل ذاتی معاملې ده الله سره کمنی کني مني هغه هم ټول عمر جهنم کی وتم مصر ورشل ته مصر ملو شي هغه ورته ویل کچره ولا ته خو ډیر خو مسلمان دی کنه څه کېدل دا خو زمونږ د پاره دی هغه موږ هم استاد نظر کې راوستي استاد په سره نو دا غره یاد لري دا چې چینه والا مې بګي پروتي او د چینه چې مالونه وری هم بګي وسره پروتي ته بل ورځ لپاره پروتي خو څو وخت خو به دا غزل یې شي کنه چې دا دایم راوستو نو د دې خبرو خیال کوي عزتمندو دا یاد او یا د کائنات د دلایل دي سکینه مني قسم دې اوس مسلمانانو کې تاسو لاشي دي کالجونو ته پروفیسوران دي چې روس کې ډېر وخت تیر کړي چې یورپ کې ډېر وخت تیر کړي د افغانانو ته یورپا وایي یورپا کې چا وخت تیر کړي دي نو الته چونکی هغه سیکولر خلک دي هغه مذهب نه فالو کوي دین نه فالو کوي عقیده نظریات داوی نشته هغه صرف پیسہ عقل نو چې کوم ځکه انسان وخت لري دا نه متاثر کیږي کنه نو د دې وجه نشه الته کله راشي سیکولر ذهن والا شي ماده پرست نو به دلته کالجونو کې دا وایي چالي الله چالي دلې دی ټیک دا زه مسلمان یم خو بس خو سره الله شي کافر شي ځکه عقیده کې خو الله نه مني عمل کې خیر دی خو کله نه کله کملی هغه کی گزاره کوي عقیده کې خو نشته عقیده وایي دې تکلک غوټه
او غوټه هغه دوی چې کولاویږي نه عقیده کې ډنګواړو عقیده نه مني اوس دا کافران هم دي سيزونو ته ګوري نه مسلمان او مسلمان الحمدلله کله یو وړوکی میږي وګوري یا سبحان الله دې میږي ته وګوره دې وسرو ته وګوره خېټه شته سترګې شته کور شته بچی شته دومره وړوکی سيزونو الله پورا خاندان ورکړي چې موږ ورته بے فائدې شي وایو او الله دا پورا یو کومبا یو خاندان او د عيش او د عشرت او د معیشت پورا سودا پیدا کړي اوس کافرانو هم دې شي د ګوري فائدې ته دنیاوي علي د نورنا امریکای او برتانیې د خلکو څومره فائدې واغستې د دې ځمکې نه څومره فائدې واغستې د دې سپوږمۍ نه څومره فائدې واغستې د یخنۍ د سردۍ نه څومره فائدې واغستې یم مسلمانۍ نو دا ولې نو مولانا ادریس کاندیل رحمت الله علیه لیکلي وایي نظرونه دوه قسمه دي دوی دې شیزونو ته نظر کوي ګوري ورته او مسلمان هم ورته نظر کوي خو نظر دوه قسمه دی یو سارقانه نظر دی یو عاشقانه نظر دی سارقانه د غلو نظر ته وایي وایي دوی ته د غلو په نظر ګوري چې داسې به څنګه فایده حاصلوي او د مسلمان عاشقانه نظر دی چې کله نور ته وګوري یا الله ته به څومره عظمت والی چې ستا دا انور دومره اعلی دی یا الله دا شپه دې څومره ښایسته پیدا کړې بیا په دې کې دا ښکلي ستوري او دا سپوږمۍ نو یا الله ستا ته څومره حسن ستا د جنت به څومره حسن نو دا عشق الله سره زیاتوي د دې مثال داسې دی و یو بادشاه دی هغه دعوت کړی عام دعوت یې کړی دی چې راځئ هر چا ته اختیار دی نو صوفي صاحب ملا صاحب قاري صاحب غل چور ډاکو هر یو سره ورځي نو چې کوم کس د خپل ملک باچا سره ویني نو هغه چې د بادشاه هغه قمقمي ګوري او هغه ډیزاینونه ګوري د خپل بادشاه سره نور مینه زیاتېږي واه واه زموږ د ملک بادشاه څومره زبردست دماغ لري د کاریګرۍ ته ګوره او غل چې هغې ته ګوري او یار والله که دا پکې دې پټ کړو که نه نو دا په کمال کې دومره روپۍ کوي نو ګوره د هغه نظر په هغه خپل پیسو باندې دی او د دې بل نظر ماشاءالله زموږ بادشاه یار ډېر زبردست یونیک ذهن لري نو د مسلمان مثال دغسې دی د کافر مثال د غلو دی ګوري پکې ته ګوري سپوږمۍ ته ګوري وایي دا موږ له انرژي راکوي دا موږ له دا راکوي نو ځکه الله هغه ته هدایت نه کوي هغه د غلو نظر دی ما ته څه فایده راکوي او د مسلمان الله سره عشق زیاتېږي الله رب العزت زموږ او تاسو ته عقیده نصیب کړي